الرحیم. او هغه د غم خبر، هغه د اتحاد او اتفاق چې کوم مظهر چا جوړ کړی، یعنی د هغې د ورانولو کوشش، او هغه شخصیت چې هغه د صحابو د دفاع دپاره دا ټول امت مسلمه چې کوم مسلمانان دي په دې راغونډ کړل چې بهی د دې صحابو دا دفاع چې د بلا تفریق د فرقې، بلا تفریق د پارټۍ، دا کول دا په موږ باندې لازم دی. هغه شخصیت ډاکټر عادلخان شهید رحمه الله چې اوس ورته موږ رحمه الله وایو، شهید وایو، هغه شهید کړی شو ډېر په بېدردۍ سره. د هغه د دې بوډاپۍ ته یې مو نه کتل، د هغه د مشروالي ته مو نه کتل، د هغه د علمیت ته یې مو نه کتل، د هغه د امت دپاره سعی او محنت کوشش ته هم چا ونه کتل. عزتمندو مسلمانانو هغه شهید کړی شو، د ښکلو اخلاقو خاوند، د اتحاد او د اتفاق مظهر، او د وفاق المدارس ته سابقه مشر شیخ سلیم الله خان رحمه الله تعالی په شان شخصیت د هغه زوی، او د بلا علماو د سر تاج د علوم فاروقیه محتمم، او د علماو د زړه آواز، هغه چې دی د دې دنیا نه بالاخر په ډېر بېدردۍ سره ولیږلی شو چې دی الله ته پیش شو، د خپله وینه ورته وښیي، دی هلته پیش شي، دی پیش شي او دی کله دا خپله خبره دا وکړي، نو یقینا دا زموږ دپاره ډېره د بې وسې یعنې خبره ده. عزتمندو مسلمانانو، موږ له اوس پکار دی چې دغه باطلو ته جواب چې دی دا په اتحاد سره ورکړو، دا ورته وښایو چې موږ د صحابو د دفاع دپاره دا یو ډاکټر عادلخان دی، که په زرګونو ډاکټر عادلخانان دا لړ شي شهید شي، بیا به موږ د صحابو د دفاع دپاره یو موټی یو، په هر میدان باندې به ولاړو او د صحابو دفاع به کوو. یقینا د صحابو دفاع دا په موږ باندې لازم او ملزوم ده. او موت العالم موت العالم، موت العالم هغه صحیح خبره چې عالم مرګ چې دی د عالم مرګ دی. ټیک ده، یو فضا داسې جوړه کړی شوه، خلکو کوشش وکړو چې د اتحاد و اتفاق ته نقصان، یعنی هغه شخصیت چې هغه پنجپیر والا حضرات، هغه اهل حدیث حضرات، هغه دیوبندي حضرات، هغه چې د بریل والا حضرات په نوم اسلامي فرقه، اسلامي پارټي، هغې دې ته کښېنوله چې بهی دا صحابه زموږ دي، د دې دفاع دا په موږ باندې لازم ده. الله رب العزت دې د هغې شهادت په خپل دربار کې قبول و منظور کړي، او دا د باقي امت دپاره اوس د غور او د فکر مظهر دی، د غور او د فکر خبره ده. علماو له پکار دي، لوی خلکو له اوس پکار دي چې میدان ته راوځي او د اتحاد او اتفاق مظهر پیش کړي، سټیجونه تقسیم نه کړي په یو سټیج باندې چې دا د پلانکي سټیج، دا د دیوبندي شو، دا د بریلي شو، ختم نبوت تقسیم نه کړي، بلکې اوس د اتحاد او د اتفاق لا ډېره مظاهره وکړي. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب له پکار دی، مولانا حمید الحق حقانی صاحب له پکار دی، وفاق والا پکار دی، منیب الرحمن صاحب له پکار دی، د کشندانو هم چې څومره دی، شیخ طیب صاحب، څومره هم چې لوی مشران دي، له اوس پکار دی چې میدان ته راوځي او خلکو ته وښایي چې فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. د لوی خلکو له پکار دي چې پیرانو له پکار دي، تبلیغي جماعت له پکار دي، وفاق څومره چې وفاقي تنظیمونه دي بغیر د کفارو نه دي توباسي، مسلمانانو چې کوم دي دا د راغونډ شي چې دا د اتحاد او اتفاق مظهر د علماو د دفاع دپاره، د صحابو د دفاع دپاره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع دپاره دا موږ خپل انا شاته وغورځو او د دې د دفاع دپاره ودرېږو. الله رب العزت یو پیغام ورکړو چې دا یو ډاکټر عادلخان نه دی، هر کس ډاکټر عادلخان دی. تاسو به څومره شهیدان کړي، موږ به بیا هم د صحابو د دفاع دپاره ولاړ، په هر میدان باندې ولاړ به یو، انشاءالله قرباني به ورکوو او د اتحاد او اتفاق مظاهره به کوو. الله رب العزت راله توفیق راکړي. الله رب العزت د ډاکټر عادلخان شهید رحمه الله هغه برکات په موږ قایم و دایم وساتي. الله دې د هغې نه خوشحال شي، الله دې د هغې شهادت قبول کړي، الله دې ورله خاندان له صبر جمیل ورکړي. خدایه ته رانه خوشحال شو، د هغې نه هم خوشحال شي. الله دغه کار زموږ نه واخلي، الله زموږ نه کار واخلي، الله دې وکړي چې دا کار زموږ نه واخلي. والسلام مع الاحترام.